القدیم مخکې مو وویل چې والمحدث للعالم هو الله تعالی. یو صفت الله تعالی درته ذکر که چې الله تعالی واحد ذات دی. دویم صفت ذکر که الله تعالی قدیم دی. خدا قدم او یا د واحد صفت چې مخکې ذکر شه طالبه، نو دی دا صفات د باری تعالی ذکر کوي اجمالا. ته اجمالا ذکر کوي، تفصیل د هغې وروستو را روان دی. قدیم چاته ویلی کیږي طالبه؟ قدیم د دې ضد حادث راځي. اهل سنه والجماعه یو قسم قدیم منی چې هغه قدیم بالزمان دی، او هغه قدیم حادث بالزمان دی. فلاسفه را لګیږي دا قدیم او حادث تقسیمی دو اقسام ہوتا. یو ته طالب دوی قدیم بالزمان وی، او دویم ته دوی قدیم څه شی وی؟ بالذات وی. همدغسې حادث تقسیمی دو اقسام ہوتا، حادث بالذات او حادث قدیم. طالبه بالزمان دوی چاته وی؟ قدیم بالزمان دی ته وی چې ما لا یکون وجوده مسبوقا بالعدم فی الزمان، چې د وجود به مسبوق بالعدم په زمانه کې نوي. په زمانه کې به د وجود مسبوقه بالعدم نوي. ولا یکون لوجوده بدایه و نهایه، او د وجود د پاره به نه بدایت وي او نه به ورله څه شی وي. دې ته قدیم بزمان وایي. یعنی دی به په زمانه کې څه شی نه وي، نه عدم سابقه لري، چې داسې وخت چې دی نو او را پیدا شه، او نه به طالب عدم لاحقه لري. دا معنا چې اوس خو شته، یو وخت به راشي چې بیا به نو نه عدم سابقه لري او نه عدم. دې ته طالب دوی قدیم بزمان وایي. او د دې مقابله عند اهل السنه والجماعه هغه حادث بالزمان دی. نو حادث بالزمان چاته ویلی کیږي؟ هغه بیا دا دی طالبه چې وجود لري په زمانه کې بهایت وي، بدایت وي، نهایت ورلره هم وي، دلره عدم سابقه او عدم لاحقه دواړه وي. دا معنا چې وجود لري ابتدا مشته، شروع شو، انتها بم لري، وخت براشي نه بوي، او عدم سابقه او لاحقه دواړه لري. یو وخت داسې و چې نو شته شو، او اوشتا مثلا، او وخت به داسې راشي چې بیا به نشت وي. نو دې ته څه ویلی کېږي؟ حادث بزمان. مثال به څنګه لکه وجود د آدم علیه السلام، یا د خپل وجود تاسو را واخلی، دا اوس تاسو خپل وجود را واخلی، ته طالب اوس موجود یې او ته حادث یې، او حادث بالزمان یې. ولې؟ ستا وجود لره بدایت دی او تا لره انتها مشته، او ته عدم سابقه او لاحقه دواړه لري. یو وخت داسې وي چې نشت وي، شته شوې او شته، او یو دور به داسې راشي چې د دې شته نه به بېرته نشت شي. نو دې ته څه شی ویلی کېږي؟ حادث بالزمان ویلی کېږي. پوه شوئ تاسو په دې ځای باندې؟ دا یوه نقطه شوه. او موږ اهل سنه والجماعه ګوره فقط قدیم بالزمان او حادث بالزمان منو. بس حکمات څه وایي؟ و یو طالب قدیم بالذات دی، نو خوندغه دی چې دا اوس مو ویل قدیم بالزمان. او دویم قدیمه بالذات دی. نو قدیم بالذات چاته ویلی کیږي؟ وی قدیم بالذات تا هغه دی
ما لا يكون وجوده موقوفا على الغير ويكون موجودا بذاته. قدیم بذات ته وی چې د دې وجود اله موقوف نوی په غیر باندې او د دا وجود دی وی موجودن بذاته موجود وي په خپل موجود وي دې ته څه ویل کېږي اله قدیمه وجود ناشی عن الغیر نوی او حادث بذات بچاته وي چې ما يكون اله وجوده موقوفا چې د دې وجود به موقوفي په چا باندې په غیر باندې بل چا باندې ته وجود ورکړي یعنی وجود به موقوفي علی العلت. اوس پنځ د حکماو باندې طالبا داسې یو شی شته چې هغه به حادث بذات او قدیم بزمان وي. حادث بذات به څه معنا وجود به ورته علت ورکړي غیر به ورکړي او قدیم بزمان به دا معنا چې بدایت او نهایت بنه لري عدم سابقه او عدم لاحقه بنه لري. دغه لپاره مثال دوی څه شی ذکر کوي د خبيثان یو قانوني خیر هغه قانون د دوی دا دی ښا وای وجود د کل ممکنات چې د الله تعالی نه دا دوی وای دا ټول ممکنات د الله تعالی نه دي ولیکن په څه طریقه باندې وای اول خدای تعالی راولګي د عقل اول پیدا ک چې کله عقل اول پیدا ک نو الله تعالی اوس علت تام دی او د عقل څه شی دی د عقل اول د څه شی دی معلول دی او تخلف د معلول خود علت تام نه په زمانہ کې ناروا دی. تخلف د چا د معلول د علت تام نه په زمانہ کې څه شی دی یعنی دا په زمانہ کې دغه نه متخلف کیږي نه بلکې دا به سره څه شی وي اله یو ځای به وي. نو دوی وای د کومې زمانې نه چې الله تعالی موجود دی د امق زمانې نه وای د عقل اول هم موجود دی و دومره ده چې دا د عقل اول وجود خپل وجود نه دی دی عقل اول ته وجود چا ورکړی خدای تعالی ورکړی دی. نو ګوره عقل اول طالبه قدیم دی بزمان قدیم بزمان ولې دی ځکه وجود لري بدایت او نهایت عدم سابقه او لاحقه نه لري چې کوم وخت نه خدای تعالی دی نو عقل اول هم دی صحیح شو او لیکن دغه عقل اول دا حادث دی بذات حادث بذات ولې دی ځکه وجود موقوف دی علی الغیر باری تعالی وی د عقل اول د پاره دی وی علت تام دی څه شی دی نو عقل اول ته دوی طالب څه وی اله حادث بذات ورته وی او قدیم بزمان ورته وی او اهل السنه والجماعه وی چې قدیم فقط باری تعالی دی یو او قدیم د هغه صفات دي او د الله تعالی نه ما سوا بل څوک چې څومره اشیاء دي نو دا بټول څه شي دا حادث دي ټول حادث دي طالبه او قدیم صرف دوی یو قدیم منی چې قدیم به زمان دی او حادث هم یو حادث منی چې څه شي دی دا دوی چې طالب بدل تر لګيږي قدیم ته څه شي وي به ذات او حادث به ذات او قدیم به زمان او حادث به زمانه دا تقسیمونه کوي نو تاسو ته ما ویلي د خبيثانو په دې تقسیم باندې ډیر مشکلات بنا دي دا ساده تقسیم نه دی په دې تقسیم دومره مشکلات بنا دي چې دوی را ولګيږي او شی در نس شي که ثابت ک قدیم به ذات ک یا قدیم به زمانه ک او حادث به ذات ک نو دا عقول دې ته دوی قدیم وای افلاک ته دوی څه شی وای قدیم وای عقول ته دوی قدیم وای نفس ناطقه ته دوی څه شی وای قدیم وای نو چې کله دغه نور شیان درنه قدیم ثابت کړه نو تاسو ویلي قدیم خو هغه دی غټ مشکل په دې ډیر مشکلات بنا دي و غټ مشکل پکې دا دی تاسو ویلي قدیم هغه دی چې هغه څه نه لري بدایت او نهایت نه لري عدم سابقه او لاحقه نه لري نو دوی په دې عقیده باندې دي چې عقل اول باندې عدم لاحقه نه راځي نفس ناطقه بم معدوم کیږي نه عقول اشاره بم معدوم کیږي نه افلاک قدیم طالبانو په دې باندې به هم عدم ناراضي نو چې په دې ټولو شیانو باندې عدم ناراضي او نشتور باندې ناراضي معدوم کیږي نه اورې سم شکر سو کیسه اورې
زه درس وایم درته ټلیفون کوم بیا درس کې ښه. نو دې ځای کې اوس تاسو وګورئ دا چې کله راغلل نو چې دوی دې ته قدیم وایي دا ټولې قدیم کړل نفس ناطقه قدیم کا نو دوی وایي مو خو ستاسو شریف فیصله خدا د شریعت چې دا راتلل د قیامت چې دی دا الله تعالی موقوف کړي دي په فنا د عالم باندې. قیامت به کله راځي چې کله عالم نو چې عالم پانی شي نو قیامت به راشي او دوی خو د فنا د عالم قیل نه دي دی خو نفس ناطقه قدیم کوي هغه پانی کیږي نه عقول قدیم کړوي دا نه پانی کیږي افلاک قدیم کړوي دا نه پانی کیږي نو چې دا ټول درته قدیم کړل نو قدیم باندې خو عدم نه راځي نو معلومیږي دا چې راتلل د قیامت خو بنا او پچا باندې په پنا کېدو د عالم او عالم پنا کیږي نه نو چې عالم نه پنا کیږي نو معلومیږي دا چې قیامت نه راځي. عالم پنا نشي نو قیامت پس شي باندې راغی وای نو خای دا دومره تاسو ته ماولی چې دا د باونه چې شریعت ذکر کړی دی قیامت سختی ده او عذاب ده فلان او جهنم ده دا ټول شیان چې کوم شریعت ذکر کړی نو دی راغله خره کې وای شریعت دا شیان چې ذکر کړی وای دا خدای تعالی د خپل مخلوق اسی د باوی ښه ډارای چې ورانه ونه کی دا د دنیا نظام د څه خو چلی ګډوډي سره جوړنه کی کله دی وای نه قیامت ستا او نه جهنم شته عیاذ بالله او نه د جهنم عذابونه شته دی ولی ځکه فنا د عالم دا موقوف علیه د قیامت د پاره عالم نه پانی کیږي کولا نو دا مشکلات جوړیږي نو په دې وجه باندې اهل سنت والجماعه را لګیږي په دې قائل دي چې قدیم یو قسم دی چې به زمان دی او حادث یو قسم دی چې به زمان دی دا څه شی نشته دی چې هغه دی قدیم به ذات به زمان وي او حادث دې څه شی به ذات وي دا شی مونږ نه منو په دې باندې ان شاء الله تاسو پوه شئ. قدیم مو پیژاند قدیم دوه قسمه قدیم دا دوی پنځ یعنی اهل سنت پنځ باندې قدیم یو دی چې قدیم به زمانه او قدیم حادث به زمان راځي ورپسې دی وی القدیم هذا تصریح بما علم التزامنا دا تصریح ده بما علم څه شی التزامنا تصریح بما علم التزامن چاته ویل کیږي طالبہ یو شی مخکې ضمنن ذکر وی او رسته معلوم شي صراحتا نو دې ته وی تصریح بما علم ضمنن مخکې شی ضمنن ذکر او سره لګیږي ته په تصریح کوي دا خبره مخکې څنګه را معلومیږي تاسو ورته وګورئ هذا تصریح بما علم التزاما ولی اذ الواجب لا يكون الا قديما مخکې مونږ ویل چې محدث د عالم با الله تعالی یعنی واجب الوجود بی نو چې کله دی واجب ویلی نو دا واجب بسوک وی الله تعالی بی ذل واجب لا يكون الا قديما واجب بنوي مگر قدیم بی واجب بنوي مگر څه شی بوي نو د واجب اطلاق په خدای تعالی شو نو هغه به قدیم وي هغه به حادث نه وي نو مخکې نه خدا خبره معلومه وه معنا به څه شي وشیدل تراغل چې بیا ویل قدیم نو دا تصریح ده بما علمه ضمنن مخکې چې دی شی ضمنن ذکر او سر باندې تصریح کوي بلې ته ګورئ یلک قدیم چاته ویل کېږي الا ابتداء لوجوده د وجود د پاره ابتدا نشته دی څه شی نشته دی د وجود د پاره ابتدا نشته قدیم دا معنا اوس دې ته ګوره ولی قدیم دې ته وایي چې د وجود د پاره ابتدا نشته لو کان حادثا اوس که قدیم نشي دا محدث د عالم حادث شي نو دا به مسبوق بالعدم شي څه به شي مخکې به عدم وي ته او وروسته به شته شي نو فکان وجوده من غیره ضرورتنا فکان نو چې حادث ته کنو د حادث وجود به د چا نه وي د غیر نه وي ضرورتن دا خبره خو ضروری ده ځکه حادث چاته ویل کېږي مسبوق بالعدم ته نو چې یو شی عدم وي نشت وي او ته شته کوې نو خپله خو کېږي نه خو چې یو شی د نشته کېږي نو خو به څه شی غواړي شته کوونکی خو به غواړي که نه نو چې الله تعالی قدیم نه کې عیاذا بالله حادث دی که نو د دپاره به محدث پکار وي او محدث کې همغه زړه خبره ده څوک ورته محدث دی حتی وقع فی کلام بعضهم تردی چې واقع شوی د په کلام د بعض علماو کې چې ان الواجب والقدیم مترادفان
دا اوس تفریح ده. تر دې چې بعض علما ویلي دي چې واجب او قدیم چې دی دا څه شی دي، دا سره مترادفان دي. دا یوه نوعه ترقي غوندې ده. مخکې درته ویل چې الله تعالی به قدیم وي، واجب وي هلکه قدیم وي. دا لا چا ویلي چې واجب او د قدیم په درمیان کې سره ترادف دی، نو طالب تاسو ترادف ویلی چاته ویلی کېږي؟ تکسر اللفظ مع اتحاد المعنی موضوع له دې ته ترادف ویلی کېږي. دو لفظ د یوې معنا د پاره وضع کړی شوي، لکه اسد او غضنفر یا غیث او مطر. دا وضع شوي دي د چا د پاره؟ د دوه معناګانو د پاره. نو دې ته څه شی ویلی کېږي؟ ترادف ویلی کېږي. نو چا ویلی دي چې په مابین د چا کې بابا ته د الله اوږد عمر ورکړي چې به د ترادف مثال پیش کوو. نو ویلې ترادف دپاره مثال یا اسد و غضنفر دي یا غیث و مطر دي. او دریم مثال چې به وړاندې کوو دغه دپاره د ترادف دپاره وایي بل مثال چې دی هغه تبلیغي او دوس دی. د تبلیغي او د دوس په درمیان کې وایي ترادف دی. تکسر اللفظ مع اتحاد المعنی شی یو دی وایي. و یو نومې تبلیغي دی او بل نومې څه شی دی؟ د اوس دا نور تبلیغیان نه بسترو والا یادو، دغه مخلوق یادو، دا غي سره وره. دا داسې نه وه، دا پخوا نه ورسره وه. درې مخلوق یې ډېر باندې راتلل طالبه، او دا یې درسونو کې بس د ضرب المثل و. نو هغسې شیان خو زما په خوله نه راځي. خیر هغه به ډېر سپا ویلې. یو تبلیغي سره ورانه وه، یو ریکارډ یې دلته ما سره شته، تقریبا 1 غنټه وایي ما په دې کتاب لیکلی. د طالبانو کې ما چاته اړولی و نه پوهېږم چا سره به وي. 1 غنټه ټول همدغه نمتې منطقي باندې صغرا او کبرا وه، ډېر عجیبه انداز کې و. یا دلته به تا ما چا سره اړولی و، تاسو ته پوښتنه وکړي فکس 1 غنټه دی. خو دا 1 غنټه نه و، دا تقریبا 2-3 غنټې شی دی. خو دا 1 غنټه یې تېنه ویلی. دا هغه وخت چې هلته ما سره و، نو دغه راغلی و د کوټې نه فاتحه هغه. نو هغه سره یې ګپ ولګه، ورته ویل چې دا راته ووایه چې دا زه هلته وړم. نو موبایل یې ورته نیولی و، هغه ته ریکارډ که ځان سره بیا ویوړه. 1 غنټه ټول په نمتې منطقي سره. چې تبلیغیان دا ښه خلک نه دي. یو دوی سره ورانه وه، بلې طالبه فضل الرحمن ملا سره ورانه وه، ډېره سخته بې انتها. په درس کې به ضرب المثل بېکاره ځای کې فضل الرحمن پیش کوو. او درېمه یې د بېنظیرې سره ورانه وه. هغه پاک ځایونه به یې ورته یادول. دا بېنظیرې وخت کې بندي کړی و بیچاره، څه وخت یې جیل تېر کړی و، څه قیسه باندې. نو ما سخت ورسره ورانو، او یو دوی سره ورانو، نه تبلیغیانو سره. دا پخوا نه، دا نه چې وروز نه. بس دې کې غټ خیر و د خدای تعالی. که نه همدغه و چې تبلیغیان یې درس نه محروم و، نه به راتلل ورته. کوم یو چې به راغی ابتدا کې ورځ نیمه درس به یې ورسره ویلی، نور بېرته تېنه روان و. ده به داسې یو خطرناکې قیسې به یې ویلې. د قضیې موجبې کلي مثال چې پیش کوو، نو د قضیې موجبې کلي مثال دا و چې کل تبلیغي دوس. یا به یې دا ویلې چې کل تبلیغي کني. داسې په خوند باندې به یې وویلې. داسې نور هم ډېرې نادرې لري. نو دا هغه د ترادف قصه تاسو ته ما وکړله. نو اوس شارح څه وایي؟ چا ویلي دي چې د دې په درمیان کې سره ترادف دی، لکنه لیس بمستقیم. دا پې رد کوي. ګرچې چا به دا ترقي کړي وي، خو د دې په منځ کې سره ترادف نشته. دا خبره چې دی مستقیمه نه ده. هلکه ولې مستقیمه نه ده؟ وایي مستقیمه ځکه نه ده لقطع بتغایر المفهومین، د وجې د قطعیت نه. تغایر د چا کې؟ وایي لکه د دواړو مفهومینو په درمیان کې سره تغایر دی، او په چا کې په ترادف کې څه شی وي؟ تکسر اللفظ مع اتحاد المعنی. الفاظ جدا وي، لکه مثلا اسد او غضنفر. بل الفاظ نو نور معنا خو یو ده، او د دوی چې د معناګانې سره جدا دي. او معناګانې جدا څنګه دي؟ ځکه موږ تاسې وایو چې دې ذکر لکنه لیس بمستقیم، دا خبره مستقیمه نه ده. ځکه قانون دا دی چې مترادفینو کې اتحاد مفهومي وي. دواړه مترادفین په معنا موضوع له کې ګورې ووي، یوې معنا دپاره وځي. او دلته معناګانې سره جدا دي. اتحاد مصداقي د دوی په منځ کې سره او تغایر مفهومي وي. دا اتحاد مصداقي وي. نو او دلته چې د اتحاد نشته دی طالب. ولې؟ ځکه موږ او تاسې مخکې قانون ذکر کا. واجب چاته ویلی کېږي؟ ضروري الوجود ته وایي. او ضروري الوجود چاته ویلی کېږي؟ وایي الذي یکون وجوده لذاته. ضروري الوجود هغه دی چې دغه وجود لذاته وي. دغه وجود څه شی وي؟
او ولا يكون في وجوده محتاجا الى الغير دې ته واجب وای او قدیم ویل شي ما لا بدايه لوجوده ولا يكون وجوده مسبوقا بالعدم قدیم دې ته وی چې بدايت د وجود د پاره څه شي نه وي بدايت نه وي ولا يكون وجوده وجود د مسبوق بالعدم نه وي دې ته قدیم وای نو د یو معنا یو د بل معنا بل او ترادف چاته ویل تکسر اللفظ مع اتحاد المعنى نو دلته اتحاد المعنى شته ته یو خپل معنا ده بل څه شي نه یو خبر شته ده نسبت بیا د دوی په درمیان کې علما لیکي چې هغه نسبت ته چا دی د عموم خصوص مطلق دی په دې طریقه باندې هر واجب قدیم دی هر واجب قدیم څنګه دی چې واجب وي نو هغه به قدیم الله تعالی واجب دی نو قدیم هم دی خدا سه نه ده چې هر قدیم واجب وي دا غي د لپاره مثال لکه مونږ او تاسو صفات تباری تعالی خایو صفات تباری تعالی قدیم دی خو اطلاق په د چانه کیږي د واجب نه کیږي کنه اطلاق په د چانه کیږي او قدیم ورته مونږ او تاسو وایو و یو خبره ده ترادف خو نشتا وانما الكلام في التساوي ويقينا خبره په تساوي کې دا بحسب صدق په اعتبار د صدق سره یعنی دا لا خبره شته چې دوی په درمیان کې د نسبت ته مساوات شي نسبت ته مساوات څنګه تاسو وینئ نسبت ته مساوات کې دوه کلیین وي او د هر کلی لپاره افراد وي دا یو کلی په ټولو افرادو د بل کلی صادقيږي او بل کلی په ټولو افرادو د بل کلی صادقيږي او دوانو صورتونو کې صادقيږي قضیه موجبه کلیه نو دی کې لا خبر اشته ده بالش دا ویلي وانما الكلام في التساوي بحسب الصدق هغه څنګه فان بعضهم بعض د دوینه پدیدی چاله ان القديم قدیم چې د اعم د واجبنا لصدقه على صفات الواجب اسمه درته ویلي کدا صادقیږي په صفاتو د واجب باندې هم او په واجب باندې هم صادقیږي ولا استحاله في التعدد الصفات القديم ونسکته اعتراض کوي چې مناسب دلته چې ترا ولګېدلې او صفات الله تعالی د قدیم کړو دي ورته چې صفات الله تعالی قدیم دي نو تعدد د قدمه وراغی او تعدد د قدمه څه شی دی باطل نو دراغه جواب یو کوي ویل انما المستحيل مستحيل ولا استحاله في تعدد صفات القديمه د صفات قدیمه په تعدد کې چې د استحاله نشتا وانما المستحيل تعدد ذوات القديمه مستحيل څه شی دی طالب تعدد د ذوات قدیمه ولې مستحيل څه شی دی ذوات قدیمه چې متعدد شي نو دا محاله ده او هر چې صفات نو صفات متعدد وي دا پروا نه کوي دا وفي بعض الكلام دي کې حمید الدین دوریری خبره کړې ده نه د ذکر دی رستو درته کوي